जनाब हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा आशिकुल्लाह से मुबारक ताचगी राशि और बदे बाबरकत महफल के काल अल्लाह काल रसूल बयान की कम कसान वाला दी कोशिश कैसे पदे मेस के वाला यकीन खपल जैन वाले के ने अल्लाह खुशहाल का दामल करे उस दे तरफ तजाय देर दे लग लग दे ख्वाशें रकम कसान च वाला नी दी बकीनी बसंत सही दिना कमजोर है दादा स्टेज में तो आओ दावत वरकुम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा आशिकुल्लाह सेफ्ता देवसो नारो जवाब राके नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत व जमात मशाइख अहले सुन्नत व जमात अवाम अहले सुन्नत व जमात तार न रसीगी ऐसा ना तार न रसीगी अल्हम्दुलिल्लाह वकफा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم سامعین बेहतरीन नसीहती इरफानी और एतक़ादी बयान नरुस्त आखिर बयान चुरुस्त दागे नबखत में बुखारी शरीफ और तरकीब दस्तारबंदी की ज़मन दीन और शरीयत ज़मन इस्लाम बारे इल्म की यो पूरा इतना और एहतमाम लरी शरीयत मुतहरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान ज़मन दीन ज़मन यो पूरा तरतीब दपारा द तलब द इल्म और या दपारा द हुसूल द इल्म लरी रब पदी वजह खल्क़ द दरजात वरकड़ी और रब पदी वजह द इल्म बानी द खल्क़ मरातिब कोर तबूतली द दुनिया पर सत्ह बानी पर अवल जल द हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कचिकला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द मलाइको द तरफना द सिजदी हुक्म कवलो नो द आगे द पारे तरतीब अव्वल पर फजीलत बानी द आगे द इल्म वरकड़ो وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أولين زل فوقيت دا آدم عليه الصلاة والسلام ياد إنسانية ونور مخلوقات باني دي قصدر دا علم باني وطو الله رب العزت يعني علم کا فضیلت ورکڑے یادا چی طول کائنات اللہ رب العزت پیدا کری دا د خدای پاک د صفات او د پرتو نه پیدا شوی لیکن عظیم د کائنات بهترین د کائنات رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حقیقت چرب د کم خپل صفات د پرتو نه پیدا کړی دی د هغې دپاره انتخاب رب د خپل علم صفت د علم کړلو یعنی نبی علیه الصلاة والسلام پیدا کړو د خپل صفت علم د پرتو نه پیدا کړو څومره چې مرتبه د نبی علیه الصلاة والسلام پورته وه څومره شان خدای پورته ورکولو نو د لوی شان په خاطر دی د خپل صفت علم د پرتو نه پیدا کړو یعنی دین زمون شریعت زمون اسلام زمون رب قانون چې کوم موږ راوړی د هغې ضروري نه علم یو ډېر لوی فضیلت دی چې خدای پاک انسانانو ته او بیا خصوص بالخصوص انسانانو کې دغه امت مرحومه ورکړی الله رب العزت
عظیم اعتناء یا د خپل نبی په ژبه دی طلب د علم یا دی قسم د علم ته عجیب ورکړی دی تر دې چې نبي علیه الصلاة والسلام ته د دومره لوی علم سره چې ورکړی بیا ورته وایي دعا وکړه وقل رب زدني علما الهه ما ته د دې نه پورته علم راکړه زیات علم راکړه زیات علم راکړه اوس انساني فکر او مسلماني فکر په دې باندې فکر وکړي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته خدای پاک مرتبه څومره ورکړې وه او علم یې څومره ورکړی و خو سره د هغې خدای پاک ورته وایي دعا وکړه وقل رب زدني علما او رب بیا دې تعلیم او تعلم ته دې کسب د علم ته خلکو ته رسولو ته بیا په دې باندې چې ورته فضیلت ورکوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من سلک طریقا یلتمس به علما سهل الله له طریق الجنه او کما قال علیه الصلاة والسلام یو سړی یوه لاره اختیار کړي چې په هغه لارې اختیارولو کې د هغې مقصد طلب د علم وي خدای به هغې ته لاره د جنت ور اسانه وګرځوي یو انسان غواړي لاره د جنت ته ماته څنګه اسانه وځي لاره ورکړه چې علم به راته خدای څنګه راکړي ته لاره پیدا کړه د علم د حصول خدای به تا ته د جنت لاره اسانه او بیا د دې علم د هر طرف دپاره زموږ دین من ته رهنمایي کوي هر طرف دپاره یعنی اول دغه لاره غوره کړه بیا د دې په خاطر ووځه بیا د دې کسب وکړه په دې باندې تکلیف اوچت کړه د خپل مشایخو د علماو د استادانو ډېر ادب وکړه دا څه آداب دي چې انشاءالله اوس به زه ستاسو په مخکې کېدم نو یو د هغې نه بیا د دې علم په خاطر وتل دي چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ترمذي روایت ده فرمایي نبي علیه الصلاة والسلام هغه څوک چې دی په طلب د علم کې وځي دی فی سبیل الله یا د خدای پاک په لاره کې دی که دې ته په خپل بستر کې مرګ راځي مرګ د هغې مرګ د شهادت دی دی په لاره د خدای پاک دی یعنی وتل مو دې علم ته دی څه شو فی سبیل الله وګرځېدو او طلب د دې علم خدای پاک په موږ باندې فرض وګرځولو چې طلب العلم فریضة على كل مسلمين او كما قال عليه الصلاة والسلام طلب یې فرض شو خروج ورته فی سبیل الله وګرځېدلو او الالتماس د هغه سلوک د هغې لارې هغه څه شو لاره د جنت خدای پاک وګرځوله کله چې حاصل کړي د دې څه دی حصول یې څومره دی فضل یې څومره دی برکت یې څومره دی نبي علیه السلام فرمایي فضل العالم على العابد كفضلي على ابناكم زما د عالم فضل په عابد باندې دومره پورته دی لکه زما فضل چې په تاسو پورته دی اوس یو انساني فکر مسلماني فکر به په کومه اندازه باندې وي چې مرتبه د نبي علیه الصلاة والسلام دی په مرتبه د نورو خلکو باندې فوقیت څومره ولري دومره د یو عالم فوقیت په یو ډېر عالم باندې اگر چې هغه عابد وي په هغې باندې دومره هغه فضیلت لري اوس په د دې فضیلت چې نبي علیه الصلاة والسلام په امت باندې لري او هغه زموږ د فکر چې موږ ملا او عالم او د شیخ او استاذ ته په کوم نظر باندې ګورو په کوم الفاظو باندې یادو دا به سره خپله انسان مقایسه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام خدای ملائکه خدای او اهل د اسمانونو اهل د ځمکې حتی چې میږه په هغه خپله سوړه کې او حتی چې ماهي په اوبو کې دننه دا د یو عالم دپاره دعا د رحمت غواړي د خدای د خوا نه افاظه د رحمت نزول د رحمت او د انسانانو د طرف نه د هغې دپاره د رحمت دعاګانې دا د عالم دپاره د خدای پاک د طرف نه مقرر دي چې حتی حیوانات د هغې دپاره دعاګانې کوي دا خو د هغې اوچتوالی دی او چې کله به مرتبې د علم ته ورسېږي نو ان العلماء ورثة الانبیاء بیا به د نبي علیه السلام والسلام د انبیاو وراثت ته ورسېږي دا به وارثین د انبیاو وګرځېږي چې یو تحقیق پکې لوی پروت دی چارمک پروت دی شاید هغه تحقیق باندې لاړ شو اوږده به شي الفقه په یو څو الفاظو کې راټولو به مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه به په دې باندې یو تفصیل بیانول و به یې فرمایل چې د فقه د لار ده یا د میراث لار ده یو
یو سړی پوهېږي چې وارث چاته ویلی شي هغه چې د خپل موروث نه د هغې په ټولو مالونو کې هر څه چې ماتره کړي نو هو د هغې نه پاتې شوي دي په هغې کې هغه حصه ولري دې ته وارث ویلی شي او که په یو څه کې حصه واخلي په یو څه کې حصه وانخلي دې ته غارب ویلی شي نو هغه څوک چې د نبي علیه الصلات والسلام نه راپاتې شوي د ټولو علومو نه حصه ولري هغه به بیا د نبي علیه الصلات والسلام وارث وګرځي هغه چې نبي علیه الصلات والسلام فرمایي تنام عینی ولا ینام قلبي زما سترګې خو ویده کېږي زړه مې نه ویده کېږي یا نور صفات د نبي علیه الصلات والسلام چې د هر یو صفت د نبي علیه السلام نه د هغې د تسبیح او د تسبیح نه د هغې د علم باطن او د علم ظاهر نه د چا حظ کامل لرلو بیا به هغه وارث وګرځي یعنې دغه چې دا لاره مو غوره کړې دا مدرسه مو چې غوره کړې چې په هغې کې دا علم ملاوېږي چې په هغې کې ظاهر او باطن علم ملاوېږي په حاصل نکو العلماء ورثة الانبیاء او هغه چې دلته دی اهمیت د دې علم به څومره شي اوچتوالی د دې علم به څومره شي تر دې پورې چې دا زموږ د علم نبي صلی السلام بیا په دې باندې اعتراف څومره کوي چې یو ځلې زمانه یاد کړه وبلغوا عني ولو كان آیة او ولو آیة زمانه ورسوه اگر چې تا ته علم پوره حاصل وي په یو آیت باندې زمانه ورسوه یعنې په طلب باندې خبره په خروج هغې ته خبره د هغې په مرتبې خبره د هغې په فضیلت باندې خبره د هغې په اوچت شان باندې خبره د هغې هغه مرتبه چې تا ته حاصلېږي په هغې باندې خبره او دا چې دی بېرته خلکو ته رسوه عالم متعلم یدعا فی الملکوت هغه خلک چې درس ورکوي هغه خلک چې درس اخلي د هغې کیسې په ملکوتو کې کېږي په اسمانونو کې د هغې کیسې کېږي په اسمانونو کې د هغې تذکرې کېږي دا د هغوی ده لیکن دا ټوله خبره به په څه وخت کې وي دا خبره به ټوله په عام وخت کې وي چې دا علم به لوجه الله وي دا به د خدای دپاره وي دپاره د شهرت به نه وي دپاره د تکبر او دنیا به نه وي صرف دی به دپاره د څه وي لوجه الله تعالی دا به د خدای پاک د رضا په خاطر باندې بله خبره به وي ولي نبي الصلاه والسلام فرمایي العلم علمان علم دا قسم دی علم على اللسان یو علم دی چې په ژبه باندې دی او دا چې دی فذلك حجة الله تعالی على خلقه دا د خدای حجت دی په انسان باندې دا د خدای حجت دی په انسان باندې او بل علم چې دی هغه علم فی القلب دی هغه علم فی القلب دی علم دی چې په زړه کې وي د انسان چې په زړه باندې هغې ورون کېږي فذلك العلم النافع دا هغه علم نافع دی هغه چې نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي د بخاري حدیث دی چې ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال عليه الصلاه والسلام چې انسان کې یو ټوټه د غوښې ده که دا صالحه شوه ټول جسم به صالح شي که دا فاسده وه ټول جسم به فاسد وګرځي او هغه چې دی هغه د انسان زړه دی یو علم فی القلب دی یو علم دی چې په زړه کې دی کله چې د علم قلوب وصل باندې کېدلو نو بیا دا علم نافع دی علم اگر بر سر زند ماری شود علم اگر بر دل زند جاری شود هغه علم چې په زړه باندې ورود کوي بیا دا علم نافع دی چې خدای پاک د هغې په وجه باندې انسان ته نفع رسوي نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي یا ابا ذر رضی الله عنه مخاطب کوي هغې ته وایي یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیة من کتاب الله تعالی خیر لك من ان تصلي اتاك لو داسې سهار ته باندې راشي چې ته یو آیت د خدای د کلام نه یاد کړې د سل رکعاته نفلو نه درته بهتره ده هغه زما شیخ او صوفي چې په جومات کې په نوافلو باندې وخت تېروي ولې د یو عالم په مخ کې زنګون د تلمیذیت ګرځي او د هغې نه آیات نه یادوي د هغې نه احادیث نه یادوي د هغې نه فقهي مسلې نه یادوي اوس نو دا یو آیت یادول د سل رکعاتو نه بهتره ده لیکن دا بل جز د حدیث ته ګوره نبي علیه الصلات والسلام فرمایي اوله ان تعبد او که چېرته ته په داسې وخت کې سهار کې چې فتعلم بابا من العلم یو مسأله د علم نه زده کړي یو باب د علم زده کړي یو مسأله د علم زده کړي نو اوس دلته نقطې ته ګوره نبي اسلام فرمایي عمل او لم يعمل تا به عمل وکړو که ودې نه کړو پرې عمل دې وکړو که عمل دې پرې ونه کړو بهتره ده د سل رکعاته نفله ده چې کې وکړو سل رکعاته نفله اوس په ځان سره کیسه واخله ځان سره سوچ وکړه آیا زمونږ په دې ناقص عملونو کې آیا زمونږ په دې ګمراه وختونو کې آیا زمونږ په دې فاسده زمانې کې زمونږ نه څوک دی چې هغه د ورځې سل رکعاته نفل کوي یا سل رکعاته نفل کوي هغه څوک دي هغه منصور حلاج چې خلک وایي چې د خدایي دعوه کړې وه په د ورځې به یې سل رکعاته نفل کول دا خو مبارک سړي وو تسبیح به پاڅېدلو تهجدو ته به ولاړو په اول رکعت کې به یې اویا کاله سورت یاسین ویلې په دویم رکعت کې به یې اویا کاله سورت یاسین ویلې آیا دا زموږ خاص
سودا ناقص جسدنا إذا كنت بكاري أنا لا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من تقدري جماعي الأربعين من دا فنكا بامي دير أجر أقصيشو وكتا سهرت ملاتا كي ناسي فالملاتا أستاذة كي ناسي كتا مدرسي تفني نقبان الاري دا عمر خير بيو يستنو دا ونريني جزو مدائي نتصفاني ما مسائل دي سكر دا بيوم مسائل استكاول معنا الله رب العزت عطا تزرو ركاط أجر دل لكن بيرجع علمك يو ترتيب والقول بكاري العلم تبي يو ترتيب والقول بكاري او تاسو بزمن پر اکثر طالبان کے دا خبر راځي ولی اول علمكم دا تصوف كما اسنا چې دا تصوف په وجه باندې زد علم نه به پاتې شبه ترتیب د علم لپاره کم بهتر دی ترتیب د علم لپاره دا بهتر دی چې کم علم ډیر اقرب دی خدای پاک ته ډیر اقرب دی خدای پاک ته باید ابتدا د هغه علم نه وشي چې الحمدلله په دغه مدرسې کې موږ دا شی ډیر په اسانۍ باندې خلاص باندې چې افضل علوم کې چې دی هغه معرفت د خدای پاک دی هغه معرفت د خدای پاک دی کله چې موږ د دې مشایخ مخې ته کېنو د دې نه موږ خپل قلب منور کوو د خپل قلب ذاکر کوو د خپل قلب پاک کوو او موږ د معرفت د خدای علم شروع کوو وروسته د هغې نه بیا په کتاب الله او سنت رسول باندې شروع کوو او هغه علوم چې د دې لپاره خاتم دي چې نحو او صرف او اصول او معانی دا شیونه دي یا لغت دی دا وروسته د هغې نه موږ د دې سره یوځای کوو نو ترتیب په دې علومو کې موږ لپاره ضروري وي ډېره به ضروري وي بل دا چې د علم سره وکړونکي یو صفت راکړونکي وي او هغه الله رب العزت فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء خشیت زیات په بچا کې په علما کې لیکن کوم علما او تبني بل آیت کې د هغې یو بل تفسیر راځي چې الله رب العزت فرمایي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم عشان خشية خداوتي موجودة ده هي صفات بالجميع ترتعد وتتحرك منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ده هي وجود بعد حركات هذه كيفية في هذه والحال بعد هذه ده بدك إلى خشية خداوتي नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत व जमात मशाइख अहले सुन्नत व जमात अल्लामा आशिकुल्लाह से يعني العلماء خشية الذي ترفر ما يكون ما يخشى الله من عباده العلماء نخل على خشية فتري نخل على خشية فتري عن داري تبعيد عن الاعتداد المعيد عن الاحشارات تعرف وجود عن بداية إثبات وجه التعليقية فكم تجي مع الرباني مجدد سعنه متقارب يا لا صاحبت عن ما يقول فرمائي شدا نور ده وهدايات ده وأصل التوحيد دعوة دعوة موجودة وتلقى معلومة شيء تفني إنسان كخشية موجود لكن الذي يطول على الدفار الذي مرتبي دفار الذي فزيلة دفار الذي رشام دفار وانت آداب وصدور آداب وصدور خصوصا الخلق كتعليبان دعيلم دي او هر سعي بايد تعليم دعيلم مغزي هر سعي بايد تعليم دعيلم مغزي ولا تتعلم دي علم منغزي تبا تشيشي تبا تعلم فرض مغزي او تبارك فرض جدي اما فاسق بي اما فاسق بي خصوصا زمان بسالحات دي خبرت متوجه مغزي متوجه مغزي تعريف فرض فاسق تنزيل تعريف فرض فاسق تنزيل باي اقا تشي من فاقي مع المكلف يدلو تكمون شو ورجشوا زكاة شو حج شو لا تقام شديد وانت وانت مخامخ تيجي بيع شاخرة فأهو بالعلم ومن طبعا الفرض او يوم مسؤوليات بعلم كده اقا مين مرتبين علم تنسيدا دي اقا فرض كفاية لكن فرض علم ومن طبعا هذا كله اعمال مطابق علم الذين فارغ آداب وصدوات اولين ادب فارغ تعليم العلم كمدرسين تزيد اقا صاحب سورة بعد فاتدن دي او بعد سورة بعد فاتدن دي الله رب العزت فرمائے ذروا ظاهر الاسم وباطنه ظاهر گناہ پیدا باطن گناہ پیدا تشکل مدرسې تزي باید په ظاهر صورت باندې پاک وي تباید په اوداس باندې دي تباید په اوداس باندې باید په پاکوالي باندې هغه مظهر ستا چې ښکاري هغه باید پاک وي د ظاهري نجاساتو نه او باطن باید ستا پاک وي د باطني نجاساتو نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ملائکه رحمت نه راځي باندې تسبیح موجود دي تسبیح محلك موجود فيه فعليك ملائكه رحمت نه راځي سبحان الله خبيثه قلب عليه فكم ذاك جبوتاز تبدا كبر ورياضه تبدا حسد من نقطه تبدا عذر تبدا
چې مرتبه خواهش وکړې چېرته چې حب د دنیا چې هغه سکون د طبیعت دی هغه پورته هغه دی د رحمت د ملایکو ورود په کوم صورت باندې کېږي زمونږ ته به پکار وي چې زمونږ قلبونه باید پاک وي ظاهر صورت په اوداسه باندې وي لباس باید زمونږ پاک وي هغه څه چې زمونږ مظهر دي چې مخ ته لاسونه دي چې ښکاره کېږي دا باید پاک وي ستره وي ادب د علم دپاره او زمونږ باطن چې دی هغه باید د خدای په خاطر باندې پاک وي ترک د ګناه مو کړی وي ترک د ګناه مو کړی قلب مو پاک کړی وي زمونږ قلب به پاکېږي زمونږ د طرف نه پاک کېږي هغه به دغسې پاکو مشایخو مخې ته کېږي د دوی په توجه باندې به دا کار کېږي قلب باندې اذا صلحت صلحت جسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله نو چې کله موږ پاک کړو او بیا هغې ته کېناستلې نو د ظاهر عبادت دپاره ظاهر پاکي پکار ده عبادت او دس پکار دی د باطن عبادت دپاره به د باطن پاکي موږ ته پکار وي تر څو پورې زما او ستا زړه دا هغه ځای د ورود د ملایکو د رحمت ورشي نو هغه به موږ ته دغه شي او کله هم د پاکۍ نه کله هم د پاکۍ نه په ظاهري صورت لباس پاکېدل دا مراد نه دی الله رب العزت فرمایي انما المشركون نجس مشرکان نجس دي چېرته نجس دي په ظاهري صورت باندې په پاک کالي اغوندي هره ورځ راغلي عطرونه په ځان باندې وهي صفا ګرځي لیکن الله رب العزت فرمایي انما المشركون نجس مشرکون چې هغه نجس دي مراد څه دی دلته مراد قرآني دا دی چې هغه باطني خباثت کوي دننه په هغې کې کفر موجود دی دننه شوق د ګناه موجود دی موږ دپاره لازم ده چې دپاره د طلب د علم اول موږ باید په ظاهري صورت باندې پاک کړو بیا دا چې باید موږ په باطني صورت باندې پاک کړو زمونږ کې باید عزم نه وي حجب نه وي شهوت نه وي حب د دنیا نه وي حب د مال او د جاه نه وي باید زمونږ دننه پاکي هم اولینه ابتدا وي دپاره د دې چې هغه د طلب د علم زمونږ په صورت باندې وشي امام شافعي رحمة الله تعالی علیه فرمایي شکوت الى وکیع سوء حفظي وکیع رحمة الله تعالی علیه شکایت وکړو چې زما حافظه ډېره کمزوره شوې ده زمونږ د حافظې صداقت ډېر رسېدلي زمونږ ټول ډېر رسېدلي وایي چې هغې ته مې شکایت وکړو چې حافظه مې کمزوره شوې ده وایي هغې هغې فارشدني الى ترک المعاصي ما ته حکم وکړو ګناه پرېږده ګناه پرېږده معصوم دې تېر شي زمونږ خو د ګناه نه نور غرق شو تر اخره پورې ونه لوټو په ګناهونو کې ځکه زمونږ هغه حافظې هم ختمه شوې او بیا یې راکړلې بأن العلم نور أخبرني بأن العلم نور ما خبرك چې علم خو نور دی ونور الله لا يهدى لعاصي او نور د خدای چې دی هغه د ګناهګار سره ته نه ورننوځي دا نور د خدای دی نور د خدای د ورود دپاره هغه ځای پاکول پکار دي چې هغه ځای پاک شو نو بیا به وروسته د هغې نه د خدای پاک نور هغه ته راشي نو که ما او تا خپل زړه په توجه د مشایخو باندې پاک وګرځولو په توجه د مشایخو باندې زما او ستا زړه ذاکر وګرځېدلو فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب چې هغه زړه د انسان طيب ضرورت دپاره د ادب د طلب د علم هغه چیرې تفریق القلب خپل زړه فارغ وساتي خپل زړه فارغ وساتي دپاره د علم او علاقې تعلقات دا به ختم کړي دوستانې چې کوم ستا مقابل د علم کې مشکل پېښ باید هغه به ختم کړي اولین شی چې دی زړه خپل خالص علم ته متوجه کړه خالص علم ته متوجه کړه الله رب العزت فرمایي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما انسان ته په دې یو کوکر کې دوه زړونه نه دي ورکړي زړه په یو دی چې ما تا ته دی درکړی مګر نور ته نور زړونه پیدا کړه دا یو زړه په یو طرف ته ورکړې دا یو زړه په یو طرف ته ورکړې دا زړه ټوټه ټوټه کېږي نه چې تا هم د دنیا محبت ته ورکړی د کاروبار محبت ته دې ورکړی د ښځې محبت ته دې ورکړی د اولاد محبت ته دې ورکړی دوستو ته دوستانو ته دې ورکړی دی ګپشپ ته دې ورکړی دا ټول به وي او سرکاري به علم وي نه امام غزالي رحمة الله تعالى فرمایي یو د شروط د علم د حاصلولو دا هم دی چې ته به علایق ترک کړي خلکو سره به تعلقات ختم کړي او تاسو شوق کړي دا دی چې قلب خالص دې یو ځای ته متوجه کړي امام ابو حنیفه رحمة الله تعالى عليه ان دقه حسي باندې فرمایي ويستعان على حسب العلایق بأخذ اليسير عند الحاجه دومره تعلقات ختم کړه دومره تعلقات ختم کړه د طلب د علم لپاره چې صرف ستا حاجات صرف حاجات راشي متعلقات ختم کړه او ابراهیم بن ادهم رحمة الله تعالی علیه په انداز مرموز باندې فرمایي او سفیان الثوري رحمة الله تعالی فرمایي هغه چې وایي اولین یو شرط بل دی وایي تأخیر الزواج پر هغې پورې واده مه کوه ولې واده ښځې او بچي د تا په علاقې د تعلق د علم کې د تا کمزوری کوي بل عادت
او بیا فرمایي العلم لا يعطيك دا یو جمله فرمایي دا یو جمله فرمایي عجیبه ده عجیبه ده وایي العلم لا يعطيك البعض حتى تعطيه كلك وایي علم به تا ته نه شي خپل ځان درته کړي تر څو چې تا خپل ځان ټول علم ته نه ورکړي تر څو پر تا خپل ټول ځان علم ته نه ورکړي علم تا ته خپله لږه حساب نه درکوي نو تا ته به لازم وي چې ته اول خپل ځان ټول علم ته ورکړي علم به بیا تا ته یو څه خپله حصه لري او دویم چې د خپل شیخ سره د خپل استاد سره په ادب وکړي زما بیان کېدی چې په یولس آدابو باندې مشتمل وي وخت ما سره مختصر کېږي زه به صرف یو نقطه راواخلم وخت مختصر دی وخت به یو نقطه راواخلم په خپل ادب به د استاد او د شیخ سره وکړي موږ به ماشومانو حتی والدي به موږ ته ویل چې د هغه کس نه ملا کېږي چې هغه د درې شریفو ادب ونه ساتي یو دا چې کتاب یې سر چپولی وایي دی به یې کله نه ملا کېږي دریم دا چې د استاد په مخکې اوچت خبرې وکړي دی وایي کله نه ملا کېږي دریم دا چې د ادب د جومات ونه ساتي وایي دی کله هم نه ملا کېږي په دې کې ما سره واقعې ډېرې زیاتې موجودې دي ولیکن وخت ډېر مختصر دی یو سړي د سیک نه سبق پیل د سیک نه سبق پیل دوه کسان د سیک نه سبق پیل دا یو ورته پاڅېده یو ورته نه پاڅېده کله چې سبق ختم کړو دا د سیکانو کتاب ګرم ورته لیکل شوی ورته وایي دا چې کله ختم کړو وایي اخر کې ورته ویلي چې مولوي صاحبان په خیر لاړ شئ په خیر راشئ هندوستان ته تللي او د افغانستان د غزني دا دوه کسان ملایان په خیر راشئ وطن ته چې لاړ دا کوم چې ورته پاڅېدو دلته ته چې وطن ته لاړې د علاقې مفتي او خطیب بنداتی او یو ته ته چې لاړې خیر سره ته به هلته زمینداري کې په ولي باندې به دې ویل چې او دا کار ورباندې وشو د سیک خبره وه په لس ورځې په کلي کې تېره شوې یو چې دی د زمینداري کول او دی د جومات خطیب و ولې سیک استاد به د هغې تمرین وکړی یو د آدابو د طالب العلمي چې دی دا دی چې د خپل استاد او د خپل شیخ سره به ته ادب کې نو که چېرته دا شیخ ستا د طریقت نو که دا شیخ ستا د طریقت نو نو بیا به چیرې کالمیت غیر الغاسل لکه مړی چې د غسل ورکوونکي په لاس کې پروت وي حرکت نه لري او خپله اراده نه لري دغسې به وي ولیکن که چېرته دا استاد د علم ظاهر استاد و نو بیا فرمایي که لکه څنګه به وي لکه مریض جاهل یو سړی چې مریض وي او په طب باندې نه پوهېږي جاهل وي مریض جاهل فی ید طبیب مشفق حاذق چې یو داسې طبیب وي ډاکټر وي چې هغه په تا باندې مهرباني او شفقت لري او هم ډېر رسېدلی ډاکټر وي د هغه په مقابل کې چې څنګه مریض غلی پاتې کېږي دقسې طالب ته پکار دي چې د خپل استاد په مخ کې غلی پاتې شي په هغې کې صرف د ابن عباس رضی الله عنه په دې ادب کې دا یو خبره تاسو ته پېښ کوم چې فرمایي چې امام شافعي نقل کړی دی هغه فرمایي چې وایي څوک ته وایي چې ابن عباس رضی الله عنه یو وخت ولاړ دی او زید بن ثابت رضی الله عنه د یو چا جنازه وکړه جنازه چې کله وکړه کچنه به یې هغې ورته راوسته نو ابن عباس رضی الله عنه غوندې غټ شخصیت هغه راغی د هغې رکاب یې ورته ونیو زید بن ثابت ته وو ډېر لوی عالم دی د هغې رکاب یې ونیو چې رکاب یې ونیو هغه ورته ویل چې خلي عنه یا ان انت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای د نبي اسلام د تر زویه پرېږده دا پرېږده هغې ورته ویلې موږ همدقسې کوو د خپلو علماو د کبراو سره موږ د خپلو علماو کبراو سره موږ په همدغسې کوو هغه ورته چې فرمایي هغه راپاڅېدلو د هغې لاسونه یې ښکل کړه ابن عباس هم لاسونه ښکل کړه او بیا یې ویلي هکذا نفعل باهل بیت نبینا صلی الله علیه وسلم موږ د خپلو نبي علیه السلام د اهل بیت سره بیا دغسې ادب ساتو يعني ستاسو د مسله څه ده دلته استاد څوک دی استاد اهل بیت د نبي صلی الله علیه وسلم او استاد عالم په دواړه صورتونو کې په منځ باندې لازم دي چې د هغې آداب وکړو څلورم آداب د هغې لپاره چې دي چې تاسو چا نه علم حاصلوئ استاد به څوک وي هغه به کامل وي هغه به کامل عالم وي په څو صفات به لري څو صفات به لري په علم کې او په تقوا کې په علم او په تقوا کې به هغه کامل وي هغه مسایل مختلف خصوصا په دې زمانې ډېر زیات تاکید کوي په دې خبرې باندې ډېر زیات تاکید په دې خبرې باندې کوي چې هېڅکله به یو طالب العلم یو داسې چا نه طلب د علم نه کوي اوس هم دې کتاب باندې یو خبرې ته متوجه شئ طلب د علم به نه کوي تر څو پورې چې د دې استاد تا ته د څو خبرو معلومات کړی شي اول دا چې دی به عالم وي د عالم نه به طلب د علم کوي او دویم دا چې دی به اهل د علم وي یو به عالم وي یو به اهل د علم وي اهل د علم ولې کله کله به ملا نه وي نه وي خو ولاړ الذين هم دې درس نه اخله ځکه په هغې کې یو صفوالی موجود وي یو به دې عالم وي او یو به بیا دې اهل د علم وي او بیا به چې وي دیانت د ده به ظاهر وي دیانت د ده یعنې خلک به په دې باندې اعتماد کوي چې دا یو متدین شخصیت دی او بل دا چې معرفت د هغې به محقق وي او بل دا چې دی
صيانت ګنانا پاکي د ګناه ورته شهرت ته رسیدلی وي شهرت ته رسیدلی وي چې د ګناه ځان ساتي او اخلاق جمیله ولري دین مسالم ولري ذهن صحیحه ولري او ابن سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم دا علم دین دی وګورئ تاسو دین د خپل چا نه دی هغه طالبان چې وایي چې نحوه د پنځپیري نه لرم صرف د وابي نه لرم د تعلیم پنځپیري میراث لري زه د هغې نه لرم دا علم چې دی دا علم دا دین دی او ته وګوره چې د خپل دین د بې دین نه اخلي استاد یې چې او په ظاهر صورت باندې به ولاړ شي برکت به ډېر موجود نه په آخر کې د انصاف صلاحیت او د ګمراهۍ په طرف باندې انسان ګرځي یو بل د هغې د آدابو نه چې دی عالم آداب الاختصار دی په چی باندې یعنې ادب ساتل دي په اخذ د علم ادب ساتل دي په اخذ د علم کې چې دا موږ دپاره ډېر ضروري دي هغه به چې یو دا چې او بلینه خبره ذکي انسان به ذکي ذکاوت بله دي بلینه خبره به چې حرص به په طلب د علم باندې ولري بل به چې د استاد سره به مجالست ولري همیشه به د خپل استاد سره کېږي بل به چې ټول د زمان به خپل علم ته ورکوي وخت ورته علم ته ورکوي بل دا چې مسائل دي واورېدل بیا به د ځان سره ولیکي عجیبه مقوله د عربي ده هغه چې وایي العلم صید والکتابة قید علم چې دی دا یو ښکار دی کتابت د هغې یو قید دی یو پنجره ده چې په هغې کې د وساتلو لازم به وي چې هغه مسائل چې تاسو راځي هغه به تاسو هغه به ساتئ هغه به لیکئ بل دا چې ترک الحقوق وکړئ همونه هغه څه چې فایده ورکړي لري د هغې ترک به وکړئ او دا چې په اخذ د سبق په اخذ د مباحثه او وروسته د سبق نه په تکرار د سبق باندې به ستا شوق نور طالبانو پوه ته وي دا به لازم وي او یو شی به په دې کې بل شی دی اجتناب بل ادب د دې شی دی اجتناب د صدیقي مسیء نه او د صحن هغه ملګری چې په مدرسې کې یو دا چې بد کرداره وي او بل دا چې سست وي هغې که سره به انډیوالي نه کوي په طالبانو کې په طالبانو کې به د هغې سره انډیوالي نه کوي وجه شی دی چې په هغې وجه باندې بیا ستا شی کېږي په هغې وجه باندې بیا ستا دا علم کې کلی راځي او بل د آدابو د هغې نه شی دی عدم الاقتصار على علم واحد دا کار مه کوئ دا هغې خالي منطقي نه لاړ دا پلانې چې دی دا نحوي مه لاړ پلانې صرفي مه لاړ نه اول ترتیب چې ما په مخکې دی ترتیب د علم دپاره ضروري دی چې اول معرفت د خدای وروسته هغې نه کتاب و سنت دی یعنې چې معرفت د خدای کله د طلب د علم کولو اول راشه په دې لاس د مشایخو باندې بیعت وکړه د خپل قلب صفایي شروع کړه وروسته د هغې د فقه شروع کړه چې ولې چې ستا د مانځه دپاره ضرورت دی ستا د اوداسه دپاره ضرورت دی ستا د دین دپاره ضرورت دی او د هر یو او بیا دا چې په یو علم باندې بس واله مه کوه بلکې کرار فکر ولره عمیق نظر ولره او د ټولو علومو حساب اخله یو د آدابو د شریعت د علم د حاصلولو نه دا دی چې علم ته کله هم سپک مه ګوره هم سپک مه ګوره نحویان چې صرفیانو پسې خبرې کوي صرفیان د نحویانو پسې کوي نه دا به نه کوي دا به نه کوي بلکې صرف مراتب به ورته ورکوي مراتب به د علم دپاره ورکوي چې هر مرتبه نه علم چې چونکې کتاب دی کتاب الله دی سنت رسول دی فقه ده دا اقرب د خدای پاک د دینونو نه او دا موږ چې دا خاتمان دا دی د دې مرتبې مثال څه دی مثال به رسي یو سړی جهاد کوي یو سړی جهاد کوي یو سړی تور چلي یو سړی تور چلي یو سړی خشي چلي یو بل څه په بشي رسي یو سړی دته اس تیارې یو سړی دته ډوډۍ تیارې یو سړی دته سخي ته دوايي راوړي یو ور باندې پټۍ لګي یو ورته ډوډۍ تیارې یو ورته خیمه ساتي الله رب العزت پر سبحانه الله رب عزت ټول برابر دي نو که یو سړي نبوغ وکړو په فقه کې یو سړي نبوغ وکړو په حدیثو کې یو سړي نبوغ وکړو په تفسیر کې یو سړي نبوغ وکړو په نحوه کې په صرف کې دا ټول الله رب عزت حصه یې کامله ورکوي وجه چې ده وجه دا چې دا ټول خادمین دا د یو شریعت او د یو علم د هغې د نبوغ لپاره که په دې هر یو کې یو سړي نبوغ وکړو خو د نور کې که هر ناسم لرلو او پوره حصه یې د هغوی نه اغوسته وه نو د هغوی نه کار به دا به سپک نه کتلی کېږي بلکې د هغې نه به فایده اوچتول پکار په هغې صورت کې آخري خبره آداب د دې تقریبا 11 بس دې زمانې کې زه ټوله کوم وخلق ده آخري خبره او هغه دا د دې ټولو اصولو لپاره د دې ټولو اصولو لپاره د آدابو چې دین ټول ادب یعنې که موږ د ادب په معیار پورته لاړ شو که موږ د ادب په معیار باندې پورته لاړ شو لا زموږ بندې به هم خلاصې وګرځي
بند لا يرحم خلاف وجهي او من قتبل العلم هذا مغص من تراول سيدي شو كم علم في هذا المغص من قبل قلوب كيف لا قلوب لا وش ولي شد الله رب العزت تدين بهترين نعمت الورود بعد من توقع قلب فقاده تصوف عليه بعد تدين ورود الله رب العزت من وقاش كل نعمت توفيق راكي والله رب العزت من الله سبحانه وتعالى علينا في الله وبركاته أرضنا بنفسه بأوداسه ومشايخ وسادات طول في وزارة الدكتورة بورا حسناتي رسول الله تبارك وتعالى